بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند اوریدین کې حضرت حسین رضی الله عنه چې کله قصر بني مقاتل مقام باندې چې تیر شو، د عراق د طرفه نه په 4000 مشتمل یو لښکر روندی چې کوم کمان دی کمانډر دی عمرو بن سعید دی. د عمرو بن سعید او د حور بن یزید د دواړه لښکر سره ملاو شول ځکه چې دا دواړه د یزید لښکر وي. قدرمند دی نو حضرت حسین رضی الله عنه بیا ورته وایي چې مخکې مې دا بیان حور بن یزید ته هم کړی و چې یو سره 1000 کسان فوجون وي، ویس یې بیا هم توس ته کوو. په توس شهن ځنې هغه مشروم شته دی چې اول نه وي ویس موجود دي. خطینه د توس د کوفې خلکې د پلونکي مشر د پلونکي مشر عقبه بن سمعان ته وویل چې شاباس خطینه کولاو کا خطینه کولاو کړل وی وته بیا واروه ورته یې د مکې نه زر غوړی په خپله مرضي په خپل خواهش نه یې غوړی. اهل کوفې دا خواهش و، اهل عراق خلک یعنې د عراق د خلک فرمان په خواهش مې نه زر غوړی دی د صفا انکار ځنې وکړ. قدرمند دی په دمان چې عمرو بن سعید کوشش دا کوو چې زه دی قتل نه کړي ځکه چې د محمد رسول الله مسای دی، قدرمند انسان دی، عزتمند انسان دی. شپې د ملاقات هم ورسره کوو، لیکن په د لښکر چې یو کس د یزید داسې و چې خفیه خبر ورسو او ده ته وویلل چې دا خو ته د حضرت حسین رضی الله عنه سره د شپې ملاقاتي نه کوې لکه چې څه یار طور طریقه ورته وبوسي پمان شي. نو قدرمند اصل شي یو حد حور بن یزید لژری و چې اول د ده لښکر د حور بن یزید آزر لښکر یعنې حضرت حسین رضی الله عنه لښکر د حور بن یزید لښکر چې کله سره ملاو شوي وي په لارې سره تلل په یوه ځای باندې حضرت حسین یې تاک ته نه پرېیښت. په یو وخت چې حور بن یزید یو خط عبیدالله بن زیاد کوفې ګورنر ته لېږلی و چې یوه پوره زه نه څه ته دی یوه پوره ته نه څه ورته چې پر پاجه وګروغلی نه وي ولو خو ډېر درواغ لګېده ستونزو شپې ورېځو لګېدلې خطینو سوخا سره رسېدل. نور دا د عمرو بن سعید د حور بن یزید د دویړه لښکر یو شول یعنې 50,000 باندې مشتمل شو. اول زر و 4,000 نور سره ملاو شو 50,000 او دارنګې 20 دغې لښکر چې کوم کمانډر دی عمرو بن سعید شو. خو تر دې پوره چې هغه د حور بن یزید چې کوم خط و هغه ورسېده ورته وویل پس لیکلی یې دا وي چې او عمرو بن سعیده تو هم خاطر ورسېده حور بن یزید ورسېده ته په دمان چې دا کوشش ورته کوې چې کولاو شي دی په کومه طریقه یې ووځي. خبردار ویس د میش پنجاب ته غوړی که ویس سرونه خلوص شو دوی د یمیش په خلاف بیا بغاوت کوي، د یمیش په خلاف باندې بیا هم مطلب د یمیش په خلاف باندې چې کېږي. دا عبیدالله بن زیاد د کوفې ګورنر ورته لیکلي په شاه بزر کې طریقه ورته داسې علاقه ته ابوسه چې په علاقه کښې ایبه نه وي، داسې علاقه ته ابوسه چې پاک شي دته خوراکان مروکان نه میلاویږي. نو روي سره 50,000 لښکر اول خو 1000 لښکر ورسره 15,000 شو. یوه طرف ته د حضرت حسین رضی الله عنه ولا دوه باندې شپېته لاس کسان دي، بل طرف ته 15,000 لښکر داسې سره روان دی. تر دې پوره چې کله دغه اخر مقام ته ورسېدل دا یوه چک غرونه وي په دا کښې کلي وي. نور زهیر القیس ورته وایي چې او سیدنا حسینه رضی الله عنه دغه علاقه موجود و دا علاقه مناسب دو خدا نخواسته که نوبت د دوی شهادت ورته نور قلې دي چک غرونه دي په دا باندې د فوجون خېژېدل دا ډېر مشکل کور دی. نور چې په تو باندې دی ګهرا وچوي په تو باندې دی ګهرا وچوي نور انشاءالله د غټې د عربه قبیلې په شریچه کې شي اتو په سر شو ودرېږي
ادیلو انشاءاللہ بڑے غرق دور تو چې عقر مناشي کټ کول لہذا په دو چې د موت تا باندې مقصد تل چې کله کربلا میدان ته ورسېدل بیا زهیر القیس د دغه علاقې مشهور سړی و ډېر تکړه سړی و د حضرت حسین رضی الله عنه په لښکر سره شامل شو ورته یې چې دغه نوم څه دی ورته یې چې دغه نوم دی کربلا په دې وخت چې د حضرت حسین رضی الله عنه وجبات دا دی صحیح دی قدرمند حضرت حسین رضی الله عنه پڑاو چو بل طرف تا د عمرو بن سعید د عبد الله بن زیاد کیم لشکار و ایگی پڑاو چو قدرمند دویڑ پدو بن پڑاو او عمرو بن سعید داور تبیائی چه کسا متبل خاطر ورسد دو عبد الله بن زیاد نا دو کفر گورنر نا شیپ پا امام حسین بنده ایوا پا امام حسین بنده خروق سوی سامان بان کی دا سے علاقہ کیا ورد ویسمت دا سے علاقہ تا رسول ہے لہذا خروق سوی بطوب بنده بانده سو ندر تا ملویجی قدر من نے ورسارا نزدیری دریای فرات ورسارا تر شوئی دے اکر بالے سارا دیتا دیدے مطلب پل ملگری عباس بن علی ورسارا کو درش کسان یہ ورکلتے منع بروبی درش کسان پو اس پہ بندیوی شل کسان پا پشے بندیوی قدر مندے چی دریمی مخشورے عمرو بن سعید دی عمرو بن حجاج پا قیادت سے 500 فوج ورکو ویتے چی شاباس پا دریائے فرات بندے تو سے لار بار وداری رے چی دی امام حسین یعنی دی حسین لشکار دی تسن ابو یونس لیکن فمان سے ٹکارا روغ اللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ لشکار آغا دے دے کسانینا شل مشکزی ڈاکی کردے حضرت حسین رضی اللہ عنہ تے روڑ دے نر قدر مند دے پائن آباد سابو چکل دے جانگ میدون شری کیجی 10 محرم کیجی یہ میدون حالات دے دیر آجیبادی دے دیر دے غم و دے درد نہ ڈاک تھی قدرمند انشاءاللہ او تفسیری طور بندے بیا بیناوی اللہ پاک جل جلال بدا نشت استا پدا شپیر دکشے دیر عبادت تفیق اور نصیب کو اللہ دا پدس محرم بندے تیرے شینی والے پر 9 محرم پدس محرم بندے رشینی والے تفیق اللہ نصیب کو ما علینا الا البلاغ